کوزدر اوسکای کې شمولیتي جلسې ته د وینا په وخت د جماعت اسلامي پاکستان امیر سراج الحق ویلي دي چې د پارلیماني نظام د ناکامۍ او صدارتي نظام خبرې عوام ته دوکې ورکولو دپاره نوې شوشه ده. په ملک کې د جرنیلي په شمول ټول نظامونه ناکام شو. اوس د مسلو حل صرف په اسلامي نظام کې موجود دی، کم چې د جماعت اسلامي نه بغیر بل هیڅ یو پارټۍ سره نشته. شمولیتي جلسه کې د اوسکۍ سماجي شخصیت حاجي امیر نوشاد خان سره د درزنونو ملګرو په جماعت اسلامي کې د شمولیت اعلان وکړو چې د جماعت اسلامي پاکستان امیر سراج الحق، کوزدر امیر اعزاز الملک افکاری، الخدمت خیبر پختونخوا نائب صدر فضل محمود او نور ورته مفلرې او ټوپۍ په سر کړې. د امیر نوشاد وینا وه چې د جماعت اسلامي الخدمت او آغوش پروګرام نه متاثر شوی جماعت اسلامي کې د شمولیت اعلان کوي. وویل په جماعت اسلامي کې شامل شوم. زه اوس دې ته په دې لارم چې دا سوشل کارونه زمانه پردن نه کیږي، زمانه یوازې نه کیږي بلکې زمانه کیږي زما نوم اخیستل شي، په هغې ما ته ځان بد ښکاري. چېرې ما ته یو سړی ووایي که نه چېرې حاجي صاحب پلانکي ځای کې دا چل کړی، ما ته ځان بد ښکاري، خلکو ته به ځان ښه ښکاري خو ما ته بد ښکاري. نو زه په دې وجه په دې قافله کې شامل شوم چې یاره زه به هر څه کوم خو زما نوم به نه وي. جلسې ته په خپله وینا کې د جماعت اسلامي کوزدر امیر اعزاز الملک افکاری، تحصیل ادینزی امیر سید سلطنتیار ایډوکیټ، تحصیل ادینزی چیرمین شپ دپاره د جماعت اسلامي امیدوار عزیز الله خان، اوسکۍ ویلیج کونسل چیرمین شپ دپاره امیدوار امیر افضل خان، فاروق حمید الله او نورو، حاجي امیر نوشاد او د هغه ملګرو ته په جماعت اسلامي کې د شمولیت باندې هرکلي ویلو سره زیاته کړه چې امیر نوشاد یو فرد نه پوره اداره ده. په دې وجه د ده راتګ د جماعت اسلامي دپاره بین الاقوامي اهمیت لري. جلسې ته د وینا په وخت سراج الحق زیاته کړه چې د پاکستان پاسپورټ او روپۍ د دنیا په سطح د تنزلۍ ښکار ده. د وویل چې د سټیټ بینک په حواله قانون سازۍ کې د حکومت اپوزیشن یو کردار و، په دې وجه په ملک کې د اپوزیشن تصور ابس دی. د زیاته کړه چې په وطن کې د غربت، بدامنۍ، ګرانۍ، بېروزګارۍ په وجه ولس په ژوند تېرولو پورې حیران شوی دی او په خودکشو مجبور دي. د وویل چې د تحریک انصاف حکومت په مرکزي کابینه کې د خلکو اکثریت د بهر نه راغلي خلکو دی چې اچانک راغلي او د اختیار خاوندان شوي دي، واپس به ځي خو ملک یې د تباهۍ سره مخ کړی دی. دا په ولس زور ورکو چې په ملک کې د شرعي نظام د نفاذ دپاره د جماعت اسلامي ملګرتیا وکړي. د ده وینا وه کوم هغه پارټي دی چې تاسو ونه کته، کوم هغه نظام دی چې تاسو ونه لیده، خو هره پارټي چې راله ستاسو په غم کې اضافه وکړه، ستاسو په درد کې اضافه وکړه، ستاسو پاکستان یې دوځی که او دا شته پاکستان پی ٹی آئی امریکې ته حواله که، سټیټ بینک یې هغې ته حواله که. سټیټ بینک په 1948 کې جوړ شوی و، دا یو قومي اداره وه، د دې د ګورنر تقرري به د پاکستان حکومت کوله، هغه پارلمنټ ته جوابدی و، کابینټ ته جوابدی و، د هغې اډټ به کیدی شو. نن د سټیټ بینک په باره کې چې کوم قانون ستاسو پارلیمنٹ او سینٹ په شریکه باندې پاس کو، حکومت او اپوزیشن لیډرانو هغې کې دا دي چې اوس به د سټیټ بینک گورنر موږ نه مقررو، آئی ایم ایف پې مقرروي، ابه موږ ته جوابده نه وي، آئی ایم ایف ته به جوابده وي. د هغه سره رسمي تعلقات او ډیلینګ دا به وزیر خزانه نشي کولی. ستا ازادي ختمه شوه، ستا د روپۍ قدر به هغه مقرروي. په دې وطن کې د پټرول او د ډیزلو او د ګیس د قیمت فیصلې د مخکې نه بل څوک کوي. په دې ختموم چې نننۍ اجتماع کې څومره خلک راغلي دي او دا سپین ږیري او مشران او زلمي او ځوانان ما سره واده وکړي چې بقیه ژوند څومره پاتې دی دا په دې وطن کې د اسلامي نظام دپاره جدوجهد کوو انشاءالله. په دې واده پکار ده موږ به د اسلامي نظام دپاره جدوجهد کوو. د کوم نظام دپاره جدوجهد؟ د کوم نظام دپاره جدوجهد؟ د اسلامي نظام دپاره جدوجهد. بس په ژوند کې هغه وخت د کار شي سړی د بنیادم چې په کار شي سړی د خولې خبرې وي، د خولې خبرې، خو سړی هغه چې په کردار شي سړی او فایده یې څه ده چې میوه نه لري، ځکه په قد باندې چینار شي سړی او چې د دین په شمه سر نه شیندي د دې نه ښه ده چې مردار شي سړی. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.